بسم الله الرحمن الرحيم فصل في البرهان وما يتعلق به اعلم أن البرهان قياس مؤلف من اليقينيات بديهية كانت أو نظرية منتهية إليها وليس الأمر كما زعم أن البرهان إنما يتألف من البديهيات فحسب ثم البديهيات ستة انتهي أسان سبق دے خود بورتک دو ومنڈے سبق دے اتسل منطق پاخرہ کی دے من پرون ویلیو قیاس په اعتبار د مادي سره په پنځه قسم معنی دي صنعات خمسم متویل کی ادم د کتاب والا د مصنف هغه ګلم ذکر کړي و چې خلک د مادي نه باس نه کوي دی وجه نه ذات باس کوي په اعتبار د مادي سره قیاس په څو قسم له پنځه برهان برهانی جدلی خطابی شعری او سفسطوی اول شروع په برهان کې کوي برهان کې شروع ځکه کوي چې برهان په دې پیډه وړو کې یقیني دی باقي نور یقیني نه سبا کې غلط دی او څه ځونی دي په دې فصل کې د برهان بیان کې واغ څه چې د برهان سره تعلق وي برهان په لغت کې څه ته ویل شي په اصطلاح کې لغت کې برهان مطلق دلیل ته وایي او په اصطلاح کې برهان هغه قیاس ته ویل کېږي چې د یقینیاتو نه جوړ وي وینه شو دی خبره معنی هغه دلیل ته ویل هغه قیاس ته ویل کېږي چې یقینیاتو نه جوړ وي برابر خبره ده دا یقینیات بدیهی وي او که یقینیات نظری وي چې په بدیهی معلومیږي نظریات په بدیهات معلومیږي کا موږ قیاسي برهانی څخه تعریف وکړو او لغت کې مطلق دلیل دی وي په اصطلاح کې هغه قیاس ته ویل کېږي چې د یقینیاتو نه جوړ وي برابر خبر ده کې یقینیات بدیهی وي یا نظری وي چې د بدیهی نه حاصل شي انتهایی په بدیهی معنی کېږي په پوه شولې اوس مثال په تور مونږ وایو هغه تور سپیره ده خو یقیني ده سپیره مونږ ولیدو تور ما ویل دغه تور سپیره ده خو یقیني ده هر تور سپیره ونه ده یقیني ده دا ظني ده یا دا سپیره ونه ده دا برهان نه ده برهان بس مثال وي نبی علیہ السلام د الله پیغمبر دی دا دعوه شو لکه نبی علیہ السلام ته الله کتاب ورکړي دا یقیني خبره ده چې الله کتاب ورکړي هغه پیغمبر دی دا یقیني خبره ده لہذا نبی علیہ السلام پیغمبر دی په وای شو یبه تزیم په جمعات کې زه خطیب یم دا دعوه ده ولې زب کې جمعې مونږ کوم دا یقیني ده کومه کنه او کوم جمعات کې څوک جمعې مونږ کوي خطیب وي بس هم خطیب شو دا یقینیات دي کا وګورئ فصل فی البرهان وما يتعلق به دا فصل له برهان کې او ما په هغه څه کې تعلق به چې برهان سره تعلق وي علم پوهشه ان البرهان د تعریف د برهان کوي برهان چې قیاس مؤلف دا یو قیاس چې مرکب به من الیقینیات دی یقینیاتنا بدیهیه كانت او نظریه ابدیهیات عام دي کې یقینیات عام دي کې بدیهی او نظری وي کم نظری منتهیه الیا د کوم نظریات چې انتها کیږي بدیهیات ته یعنی نظری دي خود بدیهی نه معلومیږي وليس الامر چا دا خبره کړې د مولوی صاحب چې قیاس برهانی چاته وي چې د بدیهیات نه جوړي بس دا غلطه راکا دا سی وایي یقینیات نه جوړي کې یقینیات بدیهی او که نظری وي صرف بدیهی پورې خاص کول نه دی پکار وليس الامر خبر دا سینه دا کما زویم لک څنګه چې ګمان شوی ګمان څه شوی دی چې ان البرهان انما يتالف من البديهيات فحسب برهان دا صرف جوړي کې د بدیهیاتونه بس دا خبره غلطه لگا اری سم موږ برهان کې شروع کړی د پرونو ویلو کنه قیاس پنځه قسمه دی باندې په اعتبار سره برهان تعریف مو کو ته کې نه وایو را برهان لغت کې دلیل ته وي او په اصطلاح کې هغه قیاس ته وي چې د یقینیات او قضایو نه جوړ وي یقینیات قضایي بدیهی او که نظری وي چې هغه نظری چې انتهایی بدیهی دی په دې پوه شئ لکه ثم البديهيات سته اوس دې ځنه تقسیم د بدیهیاتو کې بدیهیات شپږ دي او اول پکې اولیات دي دویم پکې فطریات دي او دریم پکې حدسیات دي څلورم پکې مشاهدات دي او پنځم پکې
چې دوی تجربیات شپږم پکې متواترات ټول څو شو شپږ د قیاس برهانی اقسام دي وګورئ ثم البديهيات سته څو شو شپږ احدها الاوليات هي القضايا يجزم العقل فيها بمجرد الالتفات والتصور ولا يحتاج الى واسطه كقولك الكل اعظم من الجزء وليس بقياس برهاني اقسام ټول شپږ هغه کې اول نمبر اولیات دي اولیات څه تعریف دي دا قضایو ته ویل کیږي چې نفس التفات هغه ته وږي نو عقل په جزم کوي عقل منی دلیل د کې حاجت نه عقل به څه کوي جزم یقین به کوي عقل اولیات څه تعریف دي چې منطق اخر کې دي دا قضایو ته ویل کیږي چې په مجرد التفات سره صرف التفات ورته وکي صرف تصور وکي عقل به ډایرک یقین کوي دلیل مدلیل د حاجت نه وی لکه مثال به څه وی الکل اعظم من الجزء کل د جزء نه لوی دی دغه دلیل د ضرورت شته چې څنګه التفات ورته وکي کل جزء بس خبر باندې سړی ویږي به نفس تصور د کل او د جزء کې وای شو نو د برهانی اول قسم څوک دي اولیات تعریف به سره یا قضایو ته ویل کیږي چې نفس التفات سره عقل باغ معنی حکم لګي یقین به کوي وګورئ احدها الاوليات قریص به کنه هي القضاء هي قضايا دا قضایو ته ویل کیږي يجزم العقل چې جزم کوي عقل یقین کوي عقل فيها په قضایو کې بمجرد الالتفات د وجنا والتصور او خالص تصور د وجنا ولا يحتاج الى واسطه پدې معنی دی یقین راتلو د لپاره څه دلیل د ضرورت نه لکه مثال مو وی العالم متغیر دې لپاره دلیل د ضرورت ده العالم دا اوس اولیات نه دي ولې لانه متغیر كل متغیر حادث اولیات هغه ته وایي چې بس صرف التفات ته کړه صرف وایي چې دلیل ته واسطه ته یعنی دلیل د ضرورت نه وثانيها الفطريات وهي ما يفتقر الى واسطه غير غائبه عن الذهن اصلا ويقال هذه القضايا دیم نمبر میں سے فطریات دي دا غیر لکه کم درجه دا چاته ویل کیږي دا قضایو ته ویل کیږي چې عقل پاغه باندې یقین کوي یو واسطه ته ضرورت لري خدا واسطه دا سه واسطه د چې ذهن نه جدا کیږي بس څنګه چې قضایه ذهن تراشي دغه کو خپل واسطه هم راځي او عقل باغی باندې به یقین کوي لکه اوس مثال دا ترکیب چې العالم متغیر العالم حادث دا ودا العالم حادث دا یو قضیه شولا په دې معنی عقل یقین نه کوي ترڅو پرې دی واسطه نه ذکر کړي واسطه کوم یو دا لانه متغیر وكل متغیر حادث او دا داسې واسطه چې العالم حادث سره ډایرک راځي نه احترازي مثال سره خبره برابر وای شو لیکن په دې کې وسم چلی خپل مثال د دیوم اتفاقی مثال دی په دې کې بداسي چې څنګه قضایه ذهن تراشی ډایرک په عقل یقین هم کوي اگر کې واسطه غواړي یو دلیل غواړي خدا دلیل دې سي دلیل دی چې هغه ذهن نه جدا کیږي د قضایه سره ډایرک ذکر دی قضایه سره لکه مثال په تور باندې الاربعه زوج قارث څلور جفت الاربعه باندې موږ حکم ولګول د چا زوج چې جفت دی عقل بده باندې یقین نه کوي ترڅو پرې دی واسطه نه او واسطه د سی واسطه د چې هغه دی قضیه نه جدا کیږي ځکه اربعه منقسم دي متساویین ته حکم چې منقسم متساویین دي هغه جفت لهذا اربعه سره جفت نه سی بشي الاربعه منقسمه الى المتساويين وكل منقسم الى المتساويين زوج والاربعه زوج دلیل ورسره او دلیل ته ضرورت شته خدا دلیل ته سیده چې الاربعه زوج نه نجد کیږي زین ګډاری ورسره وي څو کوم چې بدی بیګ الاربعه څلور جفت وي ډاری کې زین ته صدا راځي چې څلور د دوو ته تقسیمیږي دوه دا او کوم شي چې داسي هغه زوج نه بیګي فجي وثانية الفطريات وهي ما دا قضايا يفتقر الى واسطه چې محتاج واسطه دا ناس واسطه غیر غائبه عن الذهن چې جدا کیږي د ذهن نه اصلا بالکل ويقال لهذه القضايا ویل کیږي دي قضايا او تا قضايا قياساتها معها
دې قسمه قضایات خلک څه نوموي وایي قیاس داسې قضایه دي چې قیاسات یې ورسره دي الاربعه زوج داسې قضیه چې دې خپل قیاس هم ورسره دي قیاس یې کم یو دی لأنها منقسم بالمتساويين وكل ما هذا شأنه فهو زوج والأربعة زوج فإن من ما نحو الأربعة زوج فإن من تصور څوک چې تصور وکړي د مفهوم د اربعه او تصور وکړي د مفهوم د زوج څنګه بأنه هو الذي چې زوج څه ته ویل کېږي هغه چاته ویل کېږي انقسم بالمتساويين د دوړو تصور چوکي نو حکم بداهتن ډایرک بدیهی تور باندې فیصله کوي چې بأن الاربعه زوج حکم لګي چې اربعه زوج دي بل مثال انه قولنا الواحد نصف الاثنين یو د دوه نیمه ده دې کې واسطه د ضرورت دلیل ده او دلیل د دې نه جدا کی ولی فإن العقل يحكم عقل حکم لګي به دغه ترکیب کې بعد ان يلاحظ مفهوم نصف الاثنين کله به لګي کله چې ملاحظه وشي د نصف د مفهوم د نصف الاثنين اول واحد او د چا وشي د واحد د نصف الاثنين د مفهوم تصور څوک کی ملاحظه وکي او د واحد لفظ د واحد سمانه د دې مفهوم ملاحظه وکي تصور وکي ډایرک حکم لګي چې واحد د دو نسب دي نه پیږي به آسان دي کنه او ثالث الحدثيات ما بخل ګراني خبرين دي ځکه بزر روان دریم نمبر حدثيات دي وهي ظهور المبادئ دفعه واحده من دون ان يكون هناك حركه فكريه وليس برابر دریم نمبر حدثيات دي حدثيات چاته ویل کی ګوریات ساتي دا اصطلاحات وتا سره بځه راضي کا اولیات ودا اولی دي کله وې دا دیو نمبر 100 یو فطری شی دی مړوي موږ یې دا فطری شی دی کې دغه د دلیل د ضرورت کله موږ دا حدثيات نه دي خطبه کې موږ راضي راشد حدثيات ځین شي نه حدثيات معلومي نو حدثي ته وایي وهي ظهور المبادئ دفعة واحدا من دون ان يكون هناك حركة فكرية حدثيات ویل کېږي مبادئ ښکارا کېدل ډایرک دفعة واحده په یو ځل باندې مبادئ ښکارا کېدل مبادئ مطلب د قضایه چانه جوړه د ښکارا کېدل من دون ان يكون هناك حركة فكرية حرکت فکریه نه موجود حرکت فکریه نه غیر مبادئ ښکارا کېدل دا خبره بالا واضحي کی چې موږ مولوی صاحب د حدث او د فکر ترمنځ فرق وګلک بر غوريګا دا تعریف بالا واضحي کی یو حدث دی یو فکر دی یو حدث دی یو فکر دی فکر چیرې بدی کی دوه حرکت دی فکر کې څو حرکت دی دوه په خلاف د حدث چې په حدث کې صرف یو حرکت دی او فکر کې څو دوه څنګه مولوی صاحب لکبر ګورئ موږ انسان معلوم کو عارضیات باندې یو قسم عرض باندې لکه مثال انسان زواحق دی لکه توجه کی چې پوهه شي معلوم کو انسان زواحق دی یا انسان کاتب دی انسان کاتب یا زواحق هم ذهن ترا وستو وصلته موږ دوه فکر کو انسان چې معلومه پورا ول فکر بګو د خپل ذهن خزانه له بلال شو چې انسان ماده سره څنګه جوړ دی الکه انسان کوزيږي حیوانیت هم بګی دی منډه درلې وای خبرې کوي ناطقیت هم بګی دی نو خزانه ذهن له جلالو تم د دوه شي نه وکتل یو حیوانیت دویم انسانیت ناطق دا اول حرکت شو اول انسان مونږه معلوم کو عارضیات باندې انسان زواحق دی یا کاتب دی اوس چې پوره معلومو نو دوه حرکت وکړو ذهن به دوه حرکت کوي یو پیر به ذهن حرکت وکړي د خزانه کې وګوري چې د څه نه جوړ دی دغه کم شي نه دی کوي چې اول فکر حرکت یو کوي حیوانیت او ناطقیت معلوم کړي اوس به دویم حرکت کوي ترتیب به ور کوي حیوان مخ کې او ناطق ورپسې حیوان ناطق وای نه شری به دا دوه حرکت چې کله ذهن وکړه انسان معلوم کوي دته ویل کېږي فکر حدث تاسو نه دی الته دوه حرکتونه نه ونه شولې خبره خپل راځي
خبر کتاب کې واضحېږي. والثالث الحدثيات وهي ظهور المبادئ اغه مبادئ ظاهري دل دي دفعه واحده ويو ظلماني من دون ان يكون هناك حركه فكريه بغیر د دې نه چې د حرکت فکریه وي. لکه مثال اوس موږ د انسان مبادئ چو انسان د چانه جوړ دی حیوان او ناطق نه دغه مبادئ موږ ظاهر کړو حرکت ورکو ولا اول حرکت مبادئ معلوم کړو په دوه حرکت ترتیب ورکو حدث کې دا کارن مبادئ ډایرکټ معلومیږي. پوهه شو دی من دون ان يكون هناك حركه فكريه حرکت فکریه کې بالکل نه دا غیر مبادئ معلومیږي. والفرق بين الحدث والفكر حدث او فکر کې فرق واوره. حدث کې حرکت نه او فکر کې دوه حرکت دي. هغه څنګه ان ولا بد في الفكر من الحركتين فکر کې بدو حرکت کې للنفس نفس تبار دو حرکتونه دي بخلاف الحدث بخلاف د حدث کې چل د حرکت نشتا. فإن ذهن چې ده بعد ما حصله المطلوب بوجه ما کله چې ذهن ته مطلوب کوم شي چې ته طلب کې دا غي حقیقت معلومه هغه مطلوب شي بوجه ما ذهن ته حاصل شي. لکه مثال ته انسان حقیقت معلومه انسان ستا مطلوب دی او انسان ته بوجه ما معلوم دی یعنی سند بوجه ما معنی دا سند ته معلوم دی یعنی ضاحک دی کاتب دی وغیرہ. نو مطلوب چې کله ته بوجه ما معلومي سند ته معلومي لکه انسان مطلوب دی ته بوجه ما په کتابت سره په ذهن سره معلوم دی. صحیح شو اوس راځه دا مطلوب ته حاصله. فإن ذهن بعد ما حصل له المطلوب ذهن چې بس داغه نه چې د مطلوب حاصل وي بوجه ما او حاصل وي يتحرك في المعاني المخزونه ذهن څه کوي حرکت کوي په معنی مخزونو کې. اکه معنی مخزونی دي خزانه شوی دي په ذهن کې هغه کې حرکت کوي کې ګوري چې څنګه جوړ دي کم شي نه پکې دي. والمبادئ المكنونه او هغه مبادئ چې کم پټ دي پټ یعنی د انسان د څنګه جوړ دي دوه مطلب یو دی ښا جمله تفسیر دا ولې دی یو المترادفه دي ها وای نه شوري خبره معنی انسان چې ګوره توجه کوي ذهن چې کله یو مطلوب شی معلومه دا غي مبادئ معلومه پوره معلومه ناول به وجه ما او تاغه حاصل شي. نو ذهن اول حرکت دا کوي چې دې مبادئ څه دي انسان ما خپل ما دغه کې معلومه یعنی انسان د څه نه جوړ دی دا په کوم دي کې معلومه هغه معنی مخزونه کې کوم معنی چې د سبزین کې خزانه دي کې معلومه او سره بار طالبا لما يكون لها تناسب بالمطلوب. په دې معنی مخزونه کې انسان حرکت توجه کوي په معنی مخزونه کې ذهن حرکت کوي. ولی حرکت کوي طالبا دا ذهن طلب کوي لما دهغه مادو يكون لها تناسب بالمطلوب دغه مادو د بار چې هغه معنی مخزونه لها کې د معنی مخزونه ته راځي د مطلب ما انسان ماده سره حیوان او ناطق کا مطلب دا حیوان ناطق ګوري. طالبا دا ذهن طلب کوونکی لما هغه معنی مخزونو لرا هغه مادو د انسان لرا يكون لها تناسب بالمطلوب کوم لچی د مطلوب سره مناسبت وي یعنی مطلوب د څنګه جوړ لې هغه سره څوک مناسب دی به ګوري. حتى يجد معلومات مناسبه له مناسبه له تر دې چې د ذهن اومون دي معلومات اومون دي لکه مثال انسان د بار حیوان او ناطق اوموندلو دا سي معلومات مناسبه له چې هغه دغه مطلوب سره مناسب وي. وها هنا تم الحركه دا اول حرکت چې ما ته ویلو کنه ور مثال ما ته ویلو چې ذهن دوه حرکت کوي چې شی معلومه مثال په تور مطلوب انسان دی به وجه ما معلوم دي چې ضاحک دی یا کاتب دی. ذهن غواړي چې دا پورا ماده څه ته وي ذاتيات سره معلوم کما سره معلوم کوم ذاتيات سره انو اول حرکت وکي څنګه ذهن کې چې کومي معنی مخزونه دي په سر کې پای کې سوچو کی حرکت وکي څوک پکې ګوري دا سي معنی ګوري چې هغه د مطلوب سره مناسب وي. مثال انسان سره مناسب حیوان ناطق دی بس کتو وی قتل چې حیوان نه ناطق دا اول حرکت شو دا کوم شو اول حرکت. ثم يرجع وقهقرا به واپس ذهن بشار راشي دوم حرکت تزان برابرې ويتحرك ثانيه دوم حرکت کوي مرتبا لتلك المعلومات مرتبا د سیال کې چې ترتیب ور کوي د معلومات مخزونه او ترتیب ور کوي
التي وجدها کومې چې ذهن کوله پر مندري په صغیره ترتیب ور کوي ترتیبا تدریجیا کم ترتیب ور کوي تدریجی تدریجی ومزه مزه ترتیب اول حیوان بے ناطق حتى وصل الى المطلوب لنډه دا چې مطلوب ته ورسیږي حیوان ناطق انسان معلوم وتم الحركه الثانيه حرکت ثانیه پرشي فمجموع هاتين الحركتين يسمى بالفكر دغه دواړو حرکتونو ته فکر ویل کیږي پوه شئ کنه به خبر کې راځي مثلا مثال سره خپل واضحي اذا كنت تصورت الانسان بوجه من الوجوه قال سب تصور د انسانو کې په یو وجه د وجوهنا مثال د انسان تصور کې چې زاهد دی یا کاتب دی اوس وی چې د انسان ذاتيات معلوم د څه نه جوړ دی نو فکر دوه حرکت اوس کوي توجه وکوي کل کاتب و زاهد مثلا ثم صرت طالبا لماهيه الانسان تو ګرځیدل طلب کوونکې ماهیت د انسان چې لکه د انسان ماهیت څه دی نو فحركت ذهنك تا حرکت خپل ذهن ته ورکو نحو المعاني اغه معنی طرفته التي عندك مخزونه كم شتا بذهن کې خزانه شوی دي ووجدت الحيوان والناطق اغه معنی کې تا حیوان او ناطق مندل چې مناسب دي للمطلوب د انسان سره نفتم الحركه الاولى ومبدأه المطلوب المعلوم الحركه الاولى چې د مولوی د مبدا څوک دا اغه مطلوب بوجه ما معلوم وغینه شروع کړ انسان بوجه ما انسان ظاهر نه شروع وکړه تر دې ذاتيات دي معلوم به حیوان ناطق ومبدأه مبدأ دي حركت مطلوب معلوم ولك انسان څنګه معلوم من وجه معلوم منتهى څه هغه حیوان او ناطق ثم ترتب الحيوان بيت ترتب الحيوانات ترتيب حيوان توركو والناطق او ناطق بيان څنګه ترتيب بأن تقدم الحيوان الذي هو الجنس چې مقدم دو کې حیوان هغه چې کوم جنس ته على الناطق الذي باغ ناطق معنی والفصل من فصل له وقلت تاويل الحيوان الناطق وها هنا انقطع الحركه الثانيه حركه الثانيه ختم شو وحصل المطلوب محاصل انسان حيوان ناطق واما الحدث ففيه انتقال الذهن من المطلوب الى المبادئ دفعه وس حدث څه ویل کیږي حدث ویل کیږي چې ذهن پکې د مطلوب نه کوم شی چې مطلوب کې هغه نه ذهن منتقل کیږي مبادئ وتا د څه نه مطلوب جوړل ډایرکټ بس حرکتونه پکې دي فرق شو کنه واما الحدث ففيه انتقال ذهن بدی کی ذهن منتقل کیږي نه مطلوب نه مبادئ وتا دفعه ومنها او بيد مبادئنا الى المطلوب المطلوب كذلك هم دا شان ايه مطلوب تا من وجه معلوم کړي مطلوب نه مبادئ تراشي مبادئ نه مطلوب تراشي واكثر ما يكون الحدث عقب الشوق عام طور دا حدث کله راځي شوق نه پس راځي ستړیوالي نه پس راځي سری یو شي کې شوق انټرست وکي هغه حدث سره معلومه ښه ابه حدث په اعتبار د حدث سره د خلکو ذهنونه جدا جدا دي ذهن خلکو حدث اعلی درجي ډیر اشیاء معلومول شي ذهن خلک نه شي ذهن متوسطي ذهن بيخي كن ذهن قم قلان يغيد سر حدث نه ویږي کنه ګوره د لکشان تاسو به پیژنئ چې حدث بيخي نه اکثر ما يكون الحدث عقب الشوق عقب الشوق اکثر چې وی حدث تا د شوق نه پس کې او د استریوای نه پس وي وقد تكون بدونها کله کله د شوق او استریوای نه غیر امي والناس مختلفون في الحدث خلق په حدث کې مختلف دي ما ویل کنه فمنهم من هو قوي الحدث هغه حدث چې حدث په جندل څه مطلوب نه مبادئ تطلل مبادئ مطلوب درته كثيرة ډیر يحصل له من المطالب اكثرها بالحدث غد حاصلي کی مطالب اکثر په حدث سره دا به څوک وی داخله کلمؤیده بالقوه القدسيه د چا چې تایید شوی څوک چې مضبوط شوی دي په قوت قدسيه معنی الله ولا پاک قوت ور کړی دی لکه پیغمبران اولیاء لکه حکما او اولیاء انبیاء ومنهم من هو قليل الحدث ضعيفه کمزوري ومنهم من لا حدث له چا بالکل حدث نه فالمنتهى في البلاد منتهي في البلاد څوک چې په قمقلتوب کې انتها ته رسیدلی ومن هذا يعلم وليس بدين یو خبره معلومه شولا چې بعضی اشیاء بعضی خلکو ته بدیهی بعضی خلکو ته نظری ولې د چا چې حدث قوي هغه ته یو شی چې بدیهی به ته حدث کې معلوم کړي بل سړي به حدث کمزوري قطبی کوم دا خبره ده هغه ته نه معلوم ځکه حدث کمزور دی یو شی دی بعضی خلکو ته بدیهی بعضی خلکو ته نظری کی رسیدي ومن هذا يعلم دينا معلومه شو ان البداهه والنظريه مختلفان بالاشخاص دا په اشخاص سره مختلف کیږي والاوقات او اوقات سره
مثال بتا تاسو لګو ګوري جن تاسو نه پیژنې مثال بتاو ما اذا تعریف وکړو نو په نن د تعریف نه مخکې کوم وخت او کوم نه پیژندل تعریف نه بد نظری وګرځا او د تعریف نه پس ته بدیهی شو وګور اوقات سره شی نظری بدلی کړه بدلی کنه دیم د څه خلک دی بار چې هغه جن پیژنې نه هغه ته بدیهی تاسو ته نظری اشخاص سره ام بدلیږي اوقات سره بدلیږي ما د تعریف کو وختي تنوع ولستو ته معلوم شو اوس وخت سره نظیر بدیهی شو تاسو ته معلوم شو مثال په تور بار چاته نه دی معلوم یو شی دی لکه جن تاسو ته تعریف شو تاسو ته بدیهی دی بار چاته نظری دی دام صحیح شو دا مثال هم صحیح شو فرب حدثي عندنا عند فاقد القوة القدسية يكون نظريا ودير کرتے شرع حدثي لفظ دے دا لفظ غلط دے ها فرب نظري بوي عند فاقد القوة القدسية لا نكيل مترفري ده هذا عبارة سيدة ها فرب نظريا للكذا رب نظري ونظري بوي عند فاقد القوة القدسية فنز داغه چا معنی چې هغه قوت قدسیه او نفاق قوت قدسیه ورسره نوي يكون نظريا په دې پوه شو کنه څه عبارت پاتې خونه دي اخو په سلګری راخلم نه خاصه وګوره بس عبارت لګي ښا فرب نظريا ډیر کړه دی او شی نظری وي بس حادثي به ورګورګيګا ډیر کړه دی او حدثي شی دی حدثي خدای چا سره چې حدث دی هغه ته معلوم دی هغه بنسبت دی چا سره چې حدث نشته دی هغه بنسبت نظری دی ډیر کړه دی او حدثي شی عند فاقد القوة القدسي بنسبت يكون نظريا نظري وي هغه سره هغه خو قوت قدسیه او کې فاقد وي نه ورک وي دي نه ور سره وبديهيا عند صاحبها هغه شی بدیهی وي ونزد صاحب د قوت قدسیه والا ورابع المشاهدات دورة کی بس ہے